الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزانو د الله پاک فرموش باندې فضل کرم احسان وسو چې الله پاک د ایمان غوندې نعمت راکړي او بیا یې د جمعې منزله خپل کور ته راوستو دا داسې خواږه نعمتونه دي د دغو نعمتو څومره سړی شکر ادا کړي دا ډېر کم دی خو خبره دی چې د دنیا ته موږ دلته الله پاک را لږلی یو د یو مقصد دپاره چې د الله پاک عبادت به کوو د الله پاک بندگی به کوو لیکن موږ د الله بندگی ایله کړې ده د الله پاک نافرمانی مې شروع کړې ده الله له کوم شی بند کړي یو لا شی ځان را ګورو او د کوم شي راته وایي هغه نه کوو او چې د الله پاک نه منو د کولو غم نه منو د نه کولو غم نه منو نو دا ته د الله نافرمانه ویل کاش الله په قرآن کې راته وایي چې د ایمان والاو ته یایي چې ای د ایمان والاو که چیرې له ته ځاخه زما نافرماني وسوله نو بس ایله یې کوي ذات کوم ګناه م کوئ او ګناه بیا دپاره ایله کوي الله پاک راته وایي وذروا ظاهر الاسم و باطنه الله یې تایسي دا کم ګناه ښکاره کوئ او کم پټ ګناه دي دا ګناهونه ګرد ایله کوي دا ګناه دا د الله نافرمانی ته ګناه ویل کاږي نو الله راته وایي چې ښکاره ګناه د زبان ګناه د سترګو ګناه د غوږو ګناه غلا سود حرام خوري الله پاک دا ایله کوي د چا ځکې مه لاندې کوواستو هر قسم ښکاره ګناهونه دي الله بې پردګي ایله کا دوه مسلمانان په لګنده کون ایله کا چې څومره ظاهري ګناهونه دي الله پاک وایي دا پرېږده او څومره باطني ګناهونه دي الله به دا هم پرېږده باطني ګناهونه د انسان سره حسد وي تکبر وي ریاکاری وي خودپسندي وي دا ګرد اندر باطنی گناهونه دي الله ویایي په قرآن کې چې ته ښکاره ګناه هم ایله کا دا زما نافرماني ده او باطني زننه ګناهونه دا هم ایله کا دا باهر چې ته زما نافرماني کوې دا هم پرېږده اندر چې ته کوې دا هم پرېږده الله وایي که چیرې تا دا زما نافرماني نه پرېږده الله وایي بیا به زه د دې سزا درکوم څنګه به سزا درکوم ګوره چیلنج دی الله حکم دی اولار چې پرېږده بس څه نافرماني ده کړې ده مونځ نه دی کړی اوس مونځ شروع کا روزه ده نولې روزه شروع کا او د چا حق ده خوړلی دی حق پرېږده ورې د مړګي حق ورکا لا یې په معاف کا نو الله وی دا ګناهونه پرېږده که ده نه پرېږدل د چا حق ده خوړلی نه ده کوي ور لا د ځان مه کوي په معاف نو الله وی زه به د نسم په قبر کې زه به د نسم په محشر کې یو واره یې پرېږده بیا یې که ده نه پرېږدئ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون ان الذين يكسبون
چې کم سړی د الله ښکاره نافرمانی کوي پټه کوي الله پاک کې پرېږدي زما حکم دغه دی کې نه پرېږدي الله وی سیجزون زر دی زه به د دغه سزا ورکړم. چیرې ورکوي؟ په دنیا کې هم کله انسان ته سزا ورکړي. د مور پلار نافرمانی چا کوله په دنیا کې الله یې په دنیا کې لا ونسي دا مړګی. ځینې داسې ګناهونه دي چې هغه په دنیا کې الله پاک لا پر ونسي، لیکن ځینې داسې ګناهونه دي چې الله یې په قبر کې ونسي، الله یې په محشر کې ونسي. الله یې که چیرې تا دا ګناهونه نکل ایله الله وی سیجزون دا زر څه ټیم دی؟ 1 منټ بعد هم زر دی، 1 غنټه بعد هم زر دی، له 1 ورځې بعد هم زر دی، له ورځې بعد مرګ راغی، له 1 غنټې بعد مرګ راغی، له منټ بعد ځاخه مرګ راغی. نو الله پاک وی چې کله مرګ درغی بغیر توبې مړ شوې ما زاده معافي نه وغوښتې، د ښکاره ګناهو هم د باطني ګناهو هم ما نه مې معاف کړې، په دغه صورت کې کراغې الله پاک زه به تا ته سزا درکوم. الله پاک سزا بیا دغه عامه سزا نه ده عزیزانو. الله اکبر کبیره. الله وی زه به داسې سزا درکم اعذبه لا اعذب احدا من العالمین. په دنیا کې دومره سخت د سزا ورکولو والا له الله څخه بغیر داسې نسته چې و انسان ته سزا ورکړي. الله وی زما سزا سخته ده. الله وی زه د ایله کوم ډیل در کوم په دنیا کې ټیم در کوم، انبیا مدر ولژل، علما مدر ولژل، قرآن مدر ولژي. الله یې زما نافرماني ایله که که د نکل ایله الله پاک ان بطش ربک لشدید. الله یې زه به د سخت ونسمه، زه د یاره ونسمه بیا د نه بادشاه خلاصولی سي، نه د وزیر خلاصولی سي، نه د ملک خلاصولی سي، نه د بدماش خلاصولی سي، هېڅوک د نس خلاصولایه چې یاره ما ونوي. الله اکبر کبیره. یو سړی و نبی علیه الصلاة والسلام د یو چا واقعه بني اسرائیل غ بیانوي. نو دی ډېر ګناهګار و، ډېر بدکاره بد عمله و. کله چې مړ کېدی نو کور یې ورته وویلې ګورئ زه چې مړ سولمه دغه یو کار به کوواستو. هغه کار دا دی چې ما به سزا استو په اور مو وسځئ، بیا چې دا کمې ایرې دي دا ایرې راواخئ، مې و دریاب ته تسې کاستو، مې پر بیابان باندې په هوا باندې تسې کاستو، تاکې ګورئ الله دومره قادر مطلق ذات دی چې انسان باندې هر قسم زور لري. که یاره الله زور به پیدا کوي بیا ما څوک خلاصولی نه شي. نو د ده تصور دا و سړی به دارنګه زله تس کي بیا به انسان خلاص شي. لیکن هلته له ګناه باندې نادمه و، پښیمانه و، شرمنده و چې دا ما غلط کار کړی دی. کله دا سړی چې مړ سو الله پاک دا پوښتنه ځینې وکړه چې تا څله دا کار وکړي، څله دا شی اختیار کړي؟ ولا الله پاکه زه ستا له ویرې څخه ما دا کار وکړي چې ما وسزاستو. الله اکبر کبیره. الله و هوا ته وویلې دا دی سزلی یو، مې په هوا کې لاړې ایرې، مې لاړې په دریاب کې. الله وها د دریاب هغو ته وویل چې راجمع سئ، چې په ځمکه ځله خورې وي هغه ایرې هم راجمع سوې، انسان جوړ سوی. هغه رنګه انسان الله ورته وویل تا څله دا کار وکړي چې ما وسځي؟ نو ده ورته وویل زه خو ډېر ګناهګار وم، ډېر بدکاره بد عمله وم، مال که چیرې الله پاک الله اکبر پر ما باندې زور پیدا کړي نو بیا به زما سخته حالات خرابي. له دې وجې ستا له ویرې دا من خشیتک ستا له ویرې ما دا کار وکړي. الله پاک ورته وویل تا زما له ویرې دا کار وکړي، پر ګناه نادمه وې دا زما ویاره ده په زړه کې وه، چل ماله ته ربه ځاخه معاف یې. دا سړی الله پاک جنت له بوځي. و دا چې شی و دا سړی پر ګناه باندې پښیمانه و، شرمنده وی و الله ته پښیمانه و چې دا ما غلط کارونه کړي دي، لوی ګناهونه کوچني راځه سوي دي، لیکن زړور نه وی. د زړورتوب دا زړور سړی چې دی الله پاک دغه ته د توبې توفیق نه ورکوي. مالک بن دینار رحمت الله علیه د دغه واقعه هم راځي. یو بل بني اسرائیل دی د هغه واقعه راځي. دی ډېر ګناهګار و، ډېر ګناهګار و چې دا کلی جنتګ و دا ښار جنتنګ و. هغه ورته وویل چې وروره له موږه ځاخه لاړ شه. دا ګرد کلي په اتفاق عزیزانو قریبانو دا سړی ویستی. ولې دا زناکاره بدکاره بد عمله وی، ګر خلک غل وی، خلک جنتنګ ول. نو چې کله دا سړی ویستی دا سړی هلته یې کړ سو پر یو کناره باندې، نو د مرګ حالات ورانږدې سو. چې کله لوږې تندې مرګ حالات ورانږدې سو نو د زله وکتل، یو خواته هم وکتل و بله خواته هم وکتل چې ښي طرف ته یې وکتل څوک نسته، وکڼې طرف ته یې وکتل څوک نسته، نه مه قریبان سته نه مه کلیوالان سته نه مه څوک هم خواره سته. آخر د آسمان او خوا د سر پورته کوي و الله ته عرض شروع کوي الهی عبدک، ای الله زه ستا بنده یم، ستا له بندګانو څخه یو بنده یم، خو لیکن
الله اکبر کبیره. زه داسې یم چې زما نه څوک ستا، نه ښي طرف ته ستا، نه کڼې طرف ته ستا، زما هېڅوک غمخواره، زما هېڅوک د سر ختلو والا نسته. ای الله پاکه ته د بادشاهانو بادشاه یې، خو لیکن زه تا ته دا ویم یا الله که چیرې ته ما ته سزا راکړې، مرګ راسي، ما ته عذاب راکړې، اوس که چیرې دا زما په عذاب راکولو سره ستا په بادشاهي کې چیرې زیاتوب راکړی یوه، لا بیا که چیرې ته ما معاف کې ستا په معافولو سره ستا په بادشاهي کې زیاتوب راځي، کمتوب راځي، نو لہذا ای الله پاکه بیا ما له تا ځه معافي نه غوښته. نو زه چې له تا ځه معافي غواړم، زما په معافولو سره ستا په بادشاهي کې زیاتوب نه راځي، او یعنی که منه کې معاف زیاتوب نه راځي، عذاب راکې، او که چیرې ما معاف کې نو په هغه باندې ستا په بادشاه کې کمی نه راځي. ای الله پاکه لما سألت المغفرته، ما به بیا له تا ځه بخښنه نه وغوښتې، زه به دا پهاړم ستا په یو صورت کې په معافولو هم ستا نقصان نه کاږي، په سزا راکولو باندې هم ستا په بادشاهي کې زیاتوب نه راځي. ای الله پاکه زما څوک نسته، زه له تا څخه معافي غواړم. الله اکبر. چې کله دغه په دا انداز باندې و الله ته عرض وکړي، الله پاک دا سړی معاف کوي. مرګ وراغی، الله پاک موسی علیه السلام ته وحی وکړي چې ورسه ازما ولی ته جنازه ورکه، ورسه ازما ولی ته جنازه ورکه. موسی علیه السلام ورغی، سړی ولدی، نو بیا یې وویلې ولکم سړی چې د علاقې کلیوالان د دغه سړي په جنازه کې چې څومره خلک شامل سو، الله پاک به د دو ګناهونه ور معاف کړي. الله اکبر. نو چې کله دا وویلې موسی علیه السلام اعلان وکړي، خلک را خلکو چې ولدی دا خو هغه غل دی، هغه زناکاره دی، هغه بدعمله سړی دی، لیکن څنګه دا رنګه دی چې د دغه په جنازه کې څوک شریک سو. الله پاک الله اکبر کبیره. چې کله دا موسی علیه السلام دا خلکو ورته وویلې، نو موسی علیه السلام الله ته عرض وکړي چې یا الله دا څنګه معامله ده، دا څنګه معامله ده چې دی غټ فاسق فاجره، لیکن تا دا رنګ اعلان وکړي چې څوک د ده په جنازه کې شریک سو د هغه ګناهونه زه بخښمه، دا څنګه سړی دی؟ نو موسی علیه السلام الله ته عرض وکړي، الله وویلې چې دغه سړي ما ته چې کله دی کړ سوی، هېڅوک نه و، ښي طرف ته یې وکتل، و کڼې طرف ته یې وکتل، و یوه بله خوا ته یې وکتل، دا یې وویل چې یا الله دغه عرض یې وکړي، زه له تا ځه بخښنه غواړم، ته به ما معافیې، دا زما په معافولو سو نو ستا په بادشاهي کې زیاتوب راځي، نه ستا په بادشاهي کې کمتوب راځي. ای الله پاکه زما د پناه والا څوک نسته، زما ته د ځای راکولو والا څوک نسته، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، زما د پناه ځای هم ته، د معافولو والا ذات هم ته. ای الله پاکه ته ما معاف کې. الله وی د دا عرض راته وکړي چې هره خوا ته وکتل څوک نو، خو یو زه ومه، نو الله پاک ما دی معاف کړي. الله وی که چیرې د ګرد امت د خلکو دپاره معافي غوښتې وایه، ما د ده توبه دا رنګه قبوله کړه، ما به دا ګردو خلکو د ده له وجې ما معاف کړي ول. الله اکبر. دا چې شی دا و چې د له الله څخه په اخلاص توبه وکښله و الله ته یې وزړل چې یا الله پاک زما بل ذات نسته، زما بل رب نسته. ها خبره دغه ده، ګناه یې ایله کړي، ذات یې پر ګناه باندې زموږ په رنګه نه چې ګناه یې بس پر ګناه باندې ولیاړي، زما توبه ده. الله راته وایي توبه وکاږه، توبه ودغته وایي چې سړی کم ګناه کوي بس پر ګناه نادمه سي او ګناه پرېږدي، د آینده دپاره نه کولو قصد. او دا سړی چې الله معاف کوي دا له ګناه پښیمانه و نادمه و، به دا قصد اراده یې وکړه زه بیا دپاره ګناه نه کوم، الله پاک معاف کوي. او زما عزیزانو الله د معافولو ته تیار دی. الله وی زه هر وخت تیار یم، څه ټیم توبه کاږې په شپه باندې، په ورځ باندې، په نازې، په ولیاړ باندې. دا نه درته یم تا شپېته کاله څه له زناکاري کوله، دا نه درته یم تا شپېته کاله څه له غلا کوله، دا نه درته یم تا شپېته کاله څه له دغه دوکې پراډونه کول، نه، بس یو واره وایه چې بس بیا دپاره به نه درواغ یم، نه به غیبت کوم، نه به زناکاري کوم، نه به بیا دوه مسلمانان په لګنده کوم، الله پاک یې بس زه تا معافومه. څنګه د معفومه؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم سړی په زړه کې ما علم الله من عبد ندامة على ذنب الا غفر له، کم سړی چې پر ګناه باندې نادمه شي په زړه باندې چې یاره دا ما غلط کار وکړي، دا زنا ما غلط کار وکړي، بدنظري ما غلط کار وکړي، د غوږو بدلې مو غلط کار مو وکړي، یعنی بس پر ګناه باندې په زړه کې نادمه سي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم سړی پر ګناه باندې په زړه سره نادمه سي، نو نبی علیه السلام فرمایي الله پاک غفر له، زه دا سړی معافوم. الله دا سړی معاف کی په زړه باندې د تیار لا استغفار قبل ان یستغفر، استغفار لا نه ویلې په زړه کې زنه نادمه سي، نو تر استغفار لمخه الله پاک دا سړی معاف کی.
په بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یی چې څوک کم سړی ګناه وکړي او پر ګناه باندې په زړه باندې غمجن سي یو دغه یې ندامت وي یو غمجن سي دا څومره غلط کار ما وکړي نو بس چې کله دی غمجن سي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سړی الله پاک تر معافي کړي دغه سړی الله پاک بخښنه وکړي او الله پاک بخښنه ته هر وخت تیار دی نبی علیه السلام فرمایي الله اکبر ان الله يبسط يده بالليل الله پاک پشپه باندې یعنی الله پاک لاس د مغفرت غا څوک سته چې معافي له ما څخه غواړي الله پاک لاس پراخ کړي چې څوک د معافي د غوښتلو والا سته چې له ما څخه پشپه باندې معافي وغواړي الله پاک وایي زه د هغه ګناه ور معاف کړم بیا اعلان کوي چې څوک ستا یبسطو بالنهار الله پاک پر ورځ باندې بیا د مغفرت دپاره اعلان وکړي چې څوک ستا دا دروازې ګناهګاره چې توبه ماته وکړي زه ګناهونه معاف کړم الله اکبر کبیره الله پاک هر وخت تیار دی معافي ته تیار دی لیکن ما ته توبه نه کاږو ما ته الله ته نه زاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ګورئ که ته هر رنګه ګناهګاره سئ که هر رنګه بدکاره بد عمله سئ لو اخطأتم که چیرې ته دا ګناهونه وسول څومره ګناهونه وسول دومره ګناهونه وسول چې ستا ګناهونه ته اسمانه پورې رسېدل الله ثم تبتم بیا هم توبه وکړه الله پاک به ستا توبه قبوله کړي چې دومره ګناهونه د ځمکې ته اسمانه پورې د انسان ګناهونه رساږي نو بیا چې په اخلاص سره توبه وکاږي الله پاک یې زه د دغه مسلمان ګناهونه ور معافوم شر دا دی چې په اخلاص سره مړګی توبه وکاږي او بیا ګناه ایله کړي قرآن کې الله پاک فرمایي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفر الله کم سړی بے حیايي کار وکي غلط کارونه وکي د الله نافرمانی وکي بیا الله ځکه معافي وغواړي یا الله زه غلط سونه ما ځکه دا غلط کارونه وسول نو الله پاک وایي چې د یار الله ځکه بخښنه وکي بیا بل څوک نستا ومن يغفر الذنوب الا الله الله پاک وایي لما ځکه بغیر بل د بخښلو والا نستا نو چې دی له ما ځکه معافي غواړي نو نادمه پښیماني زه معافومه ها شر دا دی ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا کم کار کړی دی پر هغه باندې بیا ذات نه ټینګاش توبه وکړي بس کار الک غلا الک درواغ الک فراډ الک چې کوم مسلمانان په لخت کول هغه الک بے پردګي الک هر قسم ګناه الک الله پاک کوي چې ګناه باندې ټینګ نه دري نو الله پاک وایي زبل څوک بیا د معفول والا نستا د معفول والا الله پاک یو زم الله پاک ګرد ګناونه را معافي د سل کلو ګناونه مرا معافي د څومره د انسان ګناونه سوي په قصد په هیره په پوهه په ناپوهي باندې په هر حالات سوي الله پاک زما ستا دا ګناونه را معافي معافون څه شي دي الله پاک ته توبه کاږه الله زما ستا د یو شي نه دی محتاج نه د عبادت محتاج دی نه کما تا ګناهونه کو د الله د ازما تا په ګناهو باندې د الله په لوی کې کمی نه راځي نو اوس ګورئ کما تا قصر هر رنګ نافرمانی کو اوس الله څومره خوشاله کاږي الله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی و الله ته توبه وکړي په اخلاص پر ګناهو باندې نادم سي پښیمانه سي وی ځوان سړی نو الله پاک وی ازما له دغه ځوان سره شي دی توبه ان الله يحب الشاب چې کوم سړی ځوان وي او د په ځواني کې توبه وکړي الله پاک له دغه سره محبت کوم محبت الله را سره شروع کی په ځواني کې ځوان سړی ځوان زنانه توبه وکړي چې یا الله غلط کارونه راځه اوس بیا د پاره به زنه کوم نو نبی علی السلام فرمایي چې الله پاک چې کم سړی توبه وکړي لا هغه سره محبت بیا شروع کی الله اکبر کبیره نبی علی السلام فرمایي الله افرح بتوبه عبده المؤمن کم سړی چې توبه وکړي په اخلاص سره و الله ته وزاړي چې یا الله دا غلط کارونه راځه سوي دي الله پاک وایي زه خوشاله کاږم څومره خوشاله کاږي درې شیان دي چې انسان پر دغه موقع باندې ډیر خوشاله شي څومره نبی علیه السلام فرمایي الله پاک یې الله افرح بتوبه عبده المؤمن د مؤمن په بنده په توبه سره الله پاک خوشاله کاږي څومره چې کله انسان یو شی ورک شي حیوان ورک شي زوی ورک شي نو من الظال اذا وجد چې کله د حیوان ورا پیدا سي لا دا زوی ورکی زوی ورا پیدا سي نو دا سړی به څومره خوشاله نبی علی السلام فرمایي چې دا سړی څومره خوشاله له خوشالۍ ځا ګرد کور مور پلار قریبان خوشاله الله پاک د مؤمن په توبه سره تر دغه زیات خوشاله کاشي حالانکه ګناه ما تا کړي نافرمانی ما تا کړي الله ما تا ناراضه کړي لیکن الله پاک بیا هم خوشاله کړي ته دوباره توکاژه
بیا فرمایي ومن العقیم اذا ولد چې کله سړی اولاد یې نه د 10 کلو د 20 کلو اولاد یې نه بیا الله پاک بچی ورکي نو دا کور والا دا میړه څومره به خوشحالي مور پلار به څومره خوشحالي قریبان به څومره خوشحالي نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا څومره په بچی باندې مور پلار قریبان خوشحالي تر دغه زیات الله پاک د مؤمن په توبه سره خوشاله کاشي الله اکبر الله خوشاله کاشي بیا فرمایي چې من الظمآن اذا ورد یو مړګی پر دغه بیابان روان دی یو شی نسته د اوبو غړپ نسته دومره سرن مر دی لتن دی زاخمري بس ذات نا امید دی نو اچانک اوبه ورا پیدا شوې نو چې اوبه ورا پیدا شي نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی به څومره خوشحاله یې تر دغه سړي له دا تنده چې ماته سره خوشحالي دا به دی څومره خوشحالي الله پاک د مؤمن په توبه سره تر دغه هم زیات خوشحاله کاږي لیکن شرط دا دی چې مؤمن په اخلاص سره توبه وکړي او الله ته وزاړي چې یا الله بس دا کار ذاته نه کوم یا الله ستا نافرماني زه نه کوم یو سړی نبی علیه الصلاة والسلام له ورغی ولې د الله رسوله ډېر ګناهګار یم لما ګناهونه سوي دي لما ګناهونه سوي دي وا ګناهونه راځه سوي دي ګناهونه راځه سوي دي ورغی نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه السلام ورته وفرمایل ته دا دعا وایه اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي هغه دا دعا وویلې نبی علیه السلام ول بیا یې وایه د بیا وویلې نبی علیه السلام ول بیا یې وایه د بیا وویلې 3 واره چې وویلې نبی علیه السلام ورته وفرمایل زه الله پاک ته وبخښئ الله اکبر کبیره صرف دا کلمه سره چې دالته ګوري د الله څخه معافي وغوښتله د الله د رحمت او خاطر متوجه سوی چې الله مهربان ذات دی د غرنګا بل سړی وراغي ولې د الله پاک محبوبه حبیب نجار ول زه ډیر ګناهګار یم ډیر ګناهګار یم لما ډیر ګناهونه سوي دي نبی علیه السلام ول توبه وکاږه ول زه توبه وکاږم بیا راځه وسی ول خو بیا ګناه راځه وسی نبی علیه السلام ورته فرمایل فکلما اذنبت چې کله ګناه درځه وسی برته توبه وکاږه توبه کاږه یا چې کله توبه د وکښله نو دی ویایي یا رسول الله اذا تکثر ذنوبي چې زما ګناهونه بیخي ډېر سو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د الله بخښنه عفو د ساتر ګناهو زیاتې ده الله صرف دا دی چې موږ الله ته توبه وکړو په اخلاص سره و الله ته وزاړو چې یا الله بس تا نافرماني ذاته نه کوم ځکه ایلکم حقوق العباد ادا کول شروع کم دغه رنګه چې کوم اندامونه دي هغه غلط استعمالول ذاته ایلکم سترګې غلط استعمالول ایلکم زبان غلط استعمالول ایلکم غوږونه غلط استعمالول ایلکم بې پردګي ایلکم هر قسم ګناهونه ایلکم دغه ته وایي توبه نصوحه دغه ته وایي په اخلاص سره توبه حدیث قدسی کې راځي الله پاک وایي یا ابن آدم اے د آدم اولاد سنډه د پریسا یا وحی ابن آدم اے د آدم اولاد سنډه د پریسا ته خو ګناه هم کوې بیا له ما څخه فیستغفروني بیا له ما څخه معافي غواړې بیا زه معاف کم بیا ګناه وکړې بیا له ما څخه معافي غواړې نو اے ابن آدم یا وحی ابن آدم لا يعمل لا يريد ترك عمل بالخطيئة ولا يأس من رحمتي بس ګناه هم نه لکه زما له رحمت هم نه امید کاږي بس فقد غفرت لك فقد غفرت لك فقد غفرت لك ست دومره یو مخراته زاړي الله پاکي بس ما ته بخښلې او صرف موږ له الله څخه معافي نه غواړو و الله ته نه زاړو الله ته توبه وکاږو توبه د یو چا پر لاس باندې یو دغه توبه د ماته په کونج کې وکاږو یو دغه د یو چا پر لاس باندې د یو الله والا پر لاس باندې د یو ولی کامل پر لاس باندې سړی توبه وکاږي دا توبه بیا جلا ده د دغه توبې له وجې ځاخه بیا چې کله ته توبه وکاږي پر مخ ستا زندګي را روانه دا ترسوي ترسي لیکن الله پاک بیا ستا زندګي د دغه په دعاګانو سره په توجهات سره په شو اعمال سره الله پاک بیا د انسان زندګي برابر کړي نو الله جل شانه دا ما او تا ته د صحیح توبې کښلو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.